السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د یو مرګري د پښتنه کړې ده چې دغه پنځپیریان ممتیان حضرات په د عقیده حیات انبیا په باب کې یو حدیث دی چې اهل سنت والجماعت دی هغه حدیث نه استدلال کوي. الانبیاء احیاء فی قبورهم یصلون. نو د پنځپیریان په دې حدیث باندې اعتراض کوي چې دغه حدیث صحیح نه دی، دغه ضعیف دی، ځکه چې د دې حدیث یو راوی دی حسن بن قتیبه او هغه د محدثینو په نیز باندې ضعیف دی. نو آیا د دې څه حقیقت دی؟ مرګري د دې خبرې جواب دغه دی چې د دې حدیث سند درته تیروم. دا مسند ابو یعلا دی، د هغه شپږم جلد دی او صفحه 153 دی او د حدیث نمبر دی 3415 او دا مسند ابي اعلی چاپ کړی دی بیروت والا دمشق دارالمامون للتراث والا. دا حدیث سند زت توای بتغوا غترونسا چې په دې حدیث کې دا راوی شته دی کنه. حدثنا ابو الجهم، دا اول راوی دی. حدثنا ابو الجهم الازرق بن علي قال حدثنا يحيى بن ابي بكير قال حدثنا المستلم بن سعيد عن الحجاج عن ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الانبياء احياء في قبورهم يصلون. دا مرګره د حدیث سند ما مسند ابي اعلی نه تیر ک په دې کې دا غروي حسن بن قتيبه بالکل نشته. اصل خبره دغه دا چې په دې حضرات د ممتیان حضرات خلکو له دوکا ور کوي او دی څنګه د خوف خدا بالکل دوی د خوف خدا نه خلی دي، ورنه دوی به دومره غړ دروغ په حدیث رسول باندې نه ویلې. دا حدیث چې کوم مسند ابو یعلا کې رغله دی هغه سند بالکل صحیح دی او په هغه کې حسن بن قتیبه نشته دی او دغه حدیث په مسند امام ابن عدی په الکامل فی ضعفا کې نقل کړی دی، په هغه کې د حسن بن قتیبه دی. لہذا د حدیث چې دی د مسند ابو یعلا والا د بالکل صحیح سند سره ثابت دی. او حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه په فتح الباری کې په شپږم جلد کې او په صفحه 602 باندې په کتاب احادیث الانبیاء کې د حدیث ته بالکل صحیح ویلی دي. علامہ شوکانی رحمت الله علیه په نیل الاوتار کې په شپږم جلد کې او صفحه 101 باندې کتاب المناسک په آخر کې وای چې وقد صحح البیهقی والف فی ذلك جزءا، چې امام بیهقی رحمت الله علیه د حدیث ته صحیح ویلی دي، لہذا د حدیث صحیح دی. مولا علی قری رحمت الله علیه په مرقات کې په صفحه جلد 3 کې او په صفحه 460 باندې وایي چې وصح خبر الانبیاء احیاء فی قبورهم یصلون. الانبیاء احیاء فی قبورهم یصلون دغه حدیث بالکل صحیح دی. امام ابن حجر هیثمی رحمت الله علیه په در المندود کې په صفحه 95 باندې دارالکتب العلمیه ول چې کوم چاپ کړی دی وایي چې وقد جمع البیهقی جزءا فی حیات الانبیاء فی قبورهم واستدل بكثير من الاحاديث السابقه وبالحديث الصحيح الانبیاء احیاء. امام ابن حجر هیثمی وایي چې الانبیاء احیاء فی قبورهم یصلون دغه حدیث صحیح دی. امام تقی الدین سبکی رحمت الله علیه په دې موضوع باندې یو رساله لیکلې ده چې د هغه نام ده چې حیات الانبیاء علیهم الصلاۃ والسلام. په هغه کې د حدیث ته صحیح ویلی دی امام تقی الدین سبکی. او علامہ هیثمی رحمت الله علیه دغه مجمع الزوائد کې امام هیثمی دغه حدیث نقل کولو نه بعد دا کتاب فيه ذکر الانبیاء باب ذکر الانبیاء علیهم السلام کې په اتم جلد کې او په صفحه 386 باندې وای رواه ابو یعلا والبزار ورجال ابي يعلى ثقات الانبیاء احیاء فی قبورهم. دغه کوم سند چې د ابو یعلا دی وای چې د ټول راویان ثقه دي. مولانا نصیر الدین غرغشتوی رحمت الله علیه په شرح د مشکات کې مشکات په حاشیه کې وای په
حاشیه نمبر 8 ته او صفحه 132 د کتاب الصلاة فی الجمعه کې وایي چې صح خبر الانبیاء واحیاء فی قبورهم یصلون. شیخ عبدالحق محدث رحمت الله علیه په مدارج النبوه کې په دویم جلد کې او په صفحه 763 باندې د حدیث ته صحیح ویلي دي. علامه ظفر احمد عثماني صاحب رحمت الله علیه چې د دیوبند لوی عالم دی په اعلاء السنن کې په لسم جلد کې او په صفحه 501 باندې د حدیث ته وروا ابو یعلا برجال ثقات ورواه البیهقی وصححه ته ویلي دي چې دا حدیث بالکل صحیح دی. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه په فضائل درود کې په صفحه 37 باندې وایي چې دا حدیث الانبیاء احیاء فی قبورهم یصلون دا حدیث صحیح دی. اور علامه سمهودی رحمت الله علیه په خپل کتاب وفاء الوفا په 3 جلد کې او په صفحه 1352 باندې وایي چې ورواه ابو یعلا برجال ثقات ابو یعلا د حدیث په ثقه راویانو سره نقل کړی دی. علامه عزیزی په سراج المنیر کې په دویم جلد کې صفحه 256 باندې وایي چې وهو حدیث صحیح لہذا د حدیث صحیح دی. او د دې حدیث نه معلومیږي چې الانبیاء احیاء انبیاء علیهم السلام ژوندي دي فی قبورهم په خپلو قبرونو کې یصلون دوی لمانځنه کوي. انبیاء د جمع د نبی او ظاهره خبره ده چې نبی روح ته نه وایي صرف روح او جسد مع العنصری مع الجسد العنصری د مجموعه ته نبی وایي. د نبی اطلاق خو صرف د روح په نبی باندې خو نه کیږي کنه دینه خو صرف دا نه دی کنه الانبیاء مطلقاً راغلی دی. لہذا نبی پاک صلی الله علیه وسلم او ټول انبیاء علیهم السلام سره د اجساد عنصریه احیاء ژوندي دي. نو د احیاء د حی جمع د حی صفت تغه د جسد دی نه د روح په روح باندې خو مرګ او حیات نه طریقېږي. حیات روح خو ژوندی دی همیشه نه دی همیشه به هغه خو الله چې کله نه پیدا کړی دی نو هغه وخت نه دی بس په روح باندې خو مرګی د چا په نظام نه دی تاریخ شوی. دا خو د مامتیانو د عقیدیم خلاف ته د احیاء دلته صفت د جسد دی. لہذا انبیاء علیهم السلام سره د خپل اجساد عنصریه په خپل قبرونو کې ژوندي دي. او قبر یو حقیقی معنی ده یو مجازي. شریعت په اصطلاح کې قبر د مرګ نه بعد چې کوم ژوندین دی هغه چې مرده کوم ځای کې هغه ته قبر ویل کېږي. بهرحال دغه حدیث بالکل صحیح دی او په دې باندې د مامتیانو اعتراض کول دغه غلطه خبره ده. دوی یو اعتراض په دې حدیث باندې دام کوي چې دغه د حدیث ابو الجهم الازرق ابن علی چې دی د په باره کې حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه وایي چې دوی غریب حدیثونه بینول. خدا دغه مامتیانو نه پیواله دی. په مقدمه د مشکات کې صفه لیکلی دی چې ان الغرابه لا تنافي الصحه. غرابت د یو حدیث د حدیث د صحیح کېدلو منافي نه دی. ويجوز ان يكون الحديث صحيحا غريبا. دا ممکنه خبره ده چې یو صحیح حدیث به او غریب د بخاری ټول ناول حدیث انما الاعمال بن دا غریب هم دی او صحیح هم دی د بخاری حدیث دی. لہذا او بل دغه دی چې حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه د دې حدیث متابعم یې ذکر کړی دی. د دې حدیث د ابو الجهم الازرق متابعم موجود دی. په اخبار اصفهان شه ابو نعیم په دې سند سره دغه حدیث ذکر کړی دی. عن عبد الله ابن ابراهيم الصباح عن عبد الله ابن محمد ابن يحيى ابن ابي بكير قال حدثنا يحيى ابن ابي بكير. لہذا دغه حدیث بالکل صحیح دی. په دې حدیث باندې دوه اعتراض دغه حضرات په متیان د کوي چې دی کې حجاج الاسود دی واغه حجاج الاسود ته حافظ ذهبی په دې باندې جرح کړی ده. نو حجاج اسود باندې حجاج ابن الاسود باندې حافظ ذهبی نه هغه د کړی دا چې حافظ ذهبی وایي چې فيما اعلم د زما د علم مطابق د سړی مجهول دی. ځکه چې دا دلیل یې په دا راوړلی دی چې د حجاج ابن الاسود د سیوای مستلم ابن سعید نه بل چانه روایت نه دی نقل کړي. نو چونکه دا د حافظ ذهبی د خپل علم حد را سره خبره کړې ده. امام حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه په لسان المیزان کې د حافظ شمس الدین ذهبی رحمت الله علیه د دې خبره جواب کوي په دویم جلد کې او په صفحه 175 باندې وایي چې قال احمد ثقه ورجل صالح وقال ابن معين ثقه وقال ابو حاتم صالح الحديث وذكره ابن حبان فی ثقات. وایي چې دغه راوی چې دی دغه
دا بالکل حجاج ابن الاسود ثقه د امام احمد ابن حنبل وای چې ثقه رجل صالح، امام ابن معین وای چې د فن جرح او تعدیل امام دا وای چې ثقه، امام ابو حاتم وای چې صالح الحديث، لہذا دا بالکل صحیح دی. او بل دا چې حافظ ذهبي وای چې د زما د علم مطابق د حجاج ابن الاسود دا د روایت د بل چانه نه دی کړي سوای د مستلم ابن سعید نه، لہذا دا مجهول دی. هو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه وای چې نه، وعنه جرير ابن حازم وحماد ابن سلمة وروح ابن عباده واخرون، وای چې جرير ابن حازم، حماد ابن سلمة وروح ابن عباده او نور محدثینم د حماد ابن د حجاج ابن الاسود نه روایت نقل کوي، لہذا د مجهول نه دی. دا د حافظ ذهبی رحمت الله علیه تسمح ته د حدیث بالکل صحیح دی. الله د موږ د حق قبولولو توفیق را نصیب کی.